أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مائدة رکوع نمبر 12 د دې رکوع د تیر شوي رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په تیر شوي رکوع کې ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين چې د هغې حبشې د خلکو هغه خبره چې مونږه دا تمه لرو چې مونږه د قوم صالح سره داخل شو د هغو په زمره کې نو ضمناً دا ترغیب هم دې خبرې طرف ته په هغې کې چې دخول مع القوم الصالحین دې وشي نو په دې رکوع کې د دغې صالحینو د طریقې بیان دی د هغو د رویې بیان دی چې د هغو په رویې کې به افراط او تفریط نه وي دغه رنګې په تېر شوي رکوع کې دا ذکر و چې د معتدینو اعتداء یعنې د حد نه د تجاوز کوونکو خلکو د هغې حد نه د تجاوز هغه بیان و نو دلته کې نهي عن الاعتداء د حد نه د تېروتو نه نهي ده دا و د دې رکوع د تېر شوي رکوع سره ربط او مناسبت په دغه دوو خبرو کې د دې رکوع خلاصه دا ده چې په تبلیغ دین کې اقتصاد چې دی نو دا ضروري دی یعنې د افراط او د تفریط په مابین کې اقتصاد او میانه روي کول په تبلیغ دین کې داسې دی ضروري دی دویمه خبره چې په دې رکوع کې ذکر ده هغه ترغیب الی طاعت الله و رسوله د الله او د رسول الله اطاعت طرف ته ترغیب دی چې تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ قسم په حوالې سره د قسم بعضې اقسام ذکر دي او بیا د هغې احکام مختصرا ذکر دي نور بعضې مسایل د قسم چې دي تاسو په سورې بقره کې ویلي او دلته کې په دې رکوع کې بیان د خمر میسر او د بوتانو د عبادت نه هغه منع هغه بیا مخکې په دې آیاتونو کې بیا را روان دی کم حد چې پورې چې تاسو وي هغه دلته کې حل کېږي اول خبره فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم اے مسلمانانو تاسو حرام مه ګڼئ هغه څه چې الله تبارک وتعالی تاسو دپاره هغه پاک شیزونه چې حلال کړي دي ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ یعنې کوم چې د الله اوامر او نواهي دي د هغې په مابین کې اوسېږئ د هغې نه تجاوز مه کوئ ان الله لا يحب المعتدين الله تبارک وتعالی د حد نه تېروتونکي نه خوښوي وکلوا او خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله تبارک وتعالی تاسو له درکړي دي په دوو شرایطو سره چې حلالا طیبا چې هغه حلالي او پاک وي دا یاد ساتئ یعنې د دین اسلام دا توری امتیاز دی چې پاک شی خو هر سړی خوښوي لیکن دین اسلام د پاک سره سره د هغې د حلت هم خبره کوي چې صرف پاک شی نه چې هغه به پاک هم وي خو د هغې سره سره چې په تا باندې حلال هم وي نو دا دوه شرایط الله ذکر کړو چې تاسو خورئ د هغه څه نه چې الله تاسو له درکړي دي چې هغه حلال او صحیح پاک واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او ویرېږئ د هغې الله نه په چا چې تاسو ایمان راوړی دی یعنې تاسو چې په کوم الله رب العزت ایمان دی نو بیا د الله تبارک وتعالی نه ویرېږئ هم ویرېږئ په څه کې چې د حد نه تجاوز مه کوئ ویرېږئ په دې کې چې پاک شیزونه خورئ ویرېږئ په دې کې چې حلال شیزونه خورئ یعنې د الله د نافرمانۍ نه په دې کې ویرېږئ دا آیات کریمه دا دوه چې مونږ ذکر کړو په دې کې د دې خبرې ذکر دی چې پاک شیزونه حرام مه ګڼئ
اصل مسله دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د قیامت ذکر وکړو صحابه کرامو ته او ډېر په انذار سره او د قیامت نه په یېرولو سره الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ذکر وفرمایو. بیا چې کله دا صحابه کرام لاړو نو د حضرت عثمان بن مظعون په کور کې راجمع شو. یعنی دا هم یو طریقه ده چې کله یو سړی واز واوري نصیحت واوري نو په هغې باندې بیا عمل کولو دپاره لا هم عمل طی کړي. داسې نه چې مونږ ووایو یا دی پلانکي سړي تقریر وکړو یا ډېر ښکلی تقریر وکړو څه یې ووایي پته نه لګي خو مزه یې ډېره وکړه پته نه لګي خو مزه یې ډېره وکړه. دا څنګه تقریر و چې مزه یې ډېره وکړه او تا ته هیڅ پته نشته نو د هغې نه څه عبرت حاصلول غواړي او د هغې عبرت حاصلولو لپاره لا عمل تیارول غواړي. نو همدغه د صحابه کرامو طریقه وه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه واز و نصیحت هغه واورېدو نو کله بیا دې راجمع شو د عثمان بن مظعون په کور کې. دې کې دا اتفاق وکړو چې بعض صحابه کرام وویل چې موږ خو به بس همیشه روژې نیسو او دغه رنګې کوم مباح اشیا چې دي هغه به موږ څه کوو پرېږدو. یو بل حدیث مبارکه به هم ستاسو په ذهن کې یا د مقررینو نه تېر شوي چې بعض صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار مبارکه کې حاضر شو دپاره د دې چې هغوی د لرې بانډونه راغلي وو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شب و روز هغه معمولات چې دي هغه یې زده کړو. هغوی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمولات ولیدو نو په خپل ګمان کې هغه کم ګمان کړو. مطلب دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خوب په ټایم کې خوب وفرمایو دغه رنګې د عبادت په ټایم کې عبادت وکړو دغه رنګې کله به یې روژه وه کله به یې روژه نه وه. نو دې صحابه کرامو کوم چې ولیدو رالو نو هغو دا په خپل ګمان کې کم ګمان کړو چې دا خو کم دي او دې دا ووایي په خپل منځ کې چې خبره داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خو الله لوی شان او مرتبه ورکړې ده مونږ خو هغه مراتبو ته نشو رسېدی نو مونږ خو به د دې نه هم زیات څه کوو عبادتونه کوو. نو چا ووایي چې زه خو به همیشه روژې نیسم چا ووایي چې زه به واده نه کوم چا ووایي چې زه مثلا ټوله شپه او ورځ به عبادت کوم یعنې مونځ به کوم نفلونه به کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دا مشوره واورېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو کې زما نه هېڅوک زیات تقوادار نشته خو زه روژې هم نیسم او کله نه نیسم یعنې نفلي روژې. دغه رنګې زه الله تبارک وتعالی په مخ کې قیام هم کوم او زما د نفس هم په ما باندې حق دی نو زه څه کوم مطلب دا چې آرام هم کوم دغه رنګې نورې مسلې. نو دلته کې دغه دا کم صحابه کرام چې هغو هم دا خبره چې دا کم فیصله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې په تاسو باندې ستاسو د نفس چې دی نو هغه سره حق دی. الله تبارک وتعالی دا آیاتونه نازل کړل چې یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. دا یعنې د دې هغه ګمان خو دا و چې یعنې دا زموږ لپاره بس حرام کړی شو په ځان حرام کړو ټیک شو او دا دې د قربت ذریعه وګرځوله په ځان باندې منع کړو او څه یې وګرځوله د قربت ذریعه یې وګرځوله. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا د قربت ذریعه نه ده چې تاسو په ځان باندې خپل حلال شیزونه چې دي هغه څه کوئ بې امر الدین چې دی نه هغه څه کوي حرام. بیا چې کله د خو چونکې قسمونه خوړلي وو چې دا آیاتونه نازل شو نو دوی عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم قسمونه خوړلي د هغې به څه کېږي. نو الله جل جلاله دا بل آیات نازل کړو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله تبارک وتعالی نه نیسي ستاسو په فضول قسمونو باندې په لو قسمونو باندې ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو بما عقدتم الایمان په هغه قسمونو چې ستاسو په هغې باندې کلک قسمونه خوړلي وي. د قسم په حوالې سره د یمین لغو په دویمه سپاره کې تاسو ویلي دي. یمین لغو د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې دا دی چې اکثر چې د عامو خلکو په دې ژبه باندې جاري چې بس په هر وخت کې وختېږو یا د الله قسم وغیره په عام گفتگو کې د هغه دغسې د خولې نه وځي
دې ته امام شافعي رحمت الله تعالی علیه یمین لغو وایي چې د دې سره اعتبار نشته. زمونږ د احناف په نسبت باندې یمین لغو دا دی چې یو انسان د یو معاملې په حوالې سره قسم وخوري چې هغه د هغه په ګمان کې هم هغه شانتې وي، د هغه په ګمان کې هم هغه شانتې وي، خو حقیقتا داسې یې نه. مثلا ته په یو خبره قسم وکړې چې پرون دا کار داسې شوی دی، ستا ګمان هم دغه چې داسې شوی دی، خو هغه شوی نه وي، نو دې ته یوي یمین لغو. په دې باندې ګناه هم نشته، په دې کفاره هم نشته. البته د یمین لغو په تفسیر کې د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه او د امام صاحب کوم اختلاف چې دا هغه موږ څه ذکر کوو. دلته کې هم چونکې دی په دغه حلال شیزونو باندې د نه کولو قسم خوړلو، نو دې ته ځکه د یمین لغو چې دی هغه څه وشو، نسبت شو چې د دې ګمان خو دغه وګڼه چې دا په موږ باندې حرام پکار دی سری. نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې په داسې قسمونه الله تبارک وتعالی تاسو نه نیسي. لیکن یاد ساتئ چې ګوره نه نیولو چې مونږ دغه د آیات کریمه کې چې کوم مسله ذکر ده چې یو سړی داسې دی شینه قسم وخوري، مثلا واده به نه کوم، مثلا ټول عمر به روژه نیسم، ټیک شو، وغیره وغیره، نو دا خو د آینده زمانې په یو کار باندې قسم خوراک دی، نو دې ته وایي یمین منعقده. پوهېږې د آینده زمانې په یو کار باندې قسم خوراک دې ته څه وایي یمین منعقده. مطلب دا چې دغه هم قسم دی کوم چې حکم دلته کې سره ذکر دی، پوهېږئ، نو چې دغه قسم یې د آینده زمانې په یو کار باندې نو هغه که مات شو څه شو نو کفاره پې لازم ده، کفاره پې سره لازم ده. کله کله داسې چې هغه کار نه کولو کوم بهتري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو د یو کار نه قسم وخورئ او تاسو وینئ چې د هغې په هغې غیر کې خیر دی، نو تاسو هغه وکئ کوم کې چې خیر دی، او د هغه خپل قسم بیا څه ورکئ، کفاره ورکئ. دویمه سپاره کې تاسو ویلو چې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تاسو د الله نوم رکاوټ د دې خبرې لپاره مه جوړوئ چې زه به تقوا نه کوم، پرهیزګاري نه کوم، د خلکو مقابل کې به څه نه کوم، صلح نه کوم. ټیک شو، نو داسې قسم د دې خو هغه الټ سیټ چې دی هغه بهتر دی که نه، صلح بهتر ده، تقوا بهتر ده، نیکي بهتر ده. ټیک شو، خو بیا هم دا قسم ماتول لازم دی، خو کفاره خو به ورکوي، څه به ورکوي، دا د الله تبارک وتعالی د هغې نوم د حرمت په وجه به څه ورکوي، کفاره ورکوي. او قسم کې یاد ساتئ، قسم کې اصل هم دغه دی چې د الله په نوم باندې څه باندې، د الله د نوم نه علاوه چې کوم قسمونه عام طور خلک خوري د هغې څه حیثیت نشته، یعنې شرعا څو شرعا. نو هلته کې چونکې دا دی چې یاره نو ما ځکه د عرض کوو چې کله یمین او قسم منعقد شو نو بیا به د هغې چې مات شو کفاره به خامخا وي، څه به او خو صورتونه به دوی، کله به دا چې هغه کول به دله بهتر و او کله به دا چې هغه نه کول به بهتر و. مثلا اوس یو سړي په یو عام کار باندې قسم خوړلی نو بیا پکار دی چې خپل قسم وساتي، څه وساتي، قسم مات نه کړي. خو که په داسې کار خوړلی چې مثلا دا موږ ذکر کړو خلک وایي یاره پلانکي څه کړه باندې خپلوانو کې وغیره، ټیک شو، نو داسې قسم ماتول ضروري دی، سری ضروري دی، خو کفاره به بیا د هغه قسم څه کوي، ورکوي. پوهېږئ، نو فرمایي فکفارته د داسې قسم کفاره یعنی د یمین منعقده. نو کفاره کله کله چې تاسو قسم مات کوي، یاد ساتئ کله کله سړی اراده وکړي د قسم ماتولو د هغې نه مخکې کفاره ورکړي، چې کله دله قسم مات کړی نه دا کفاره نه کېږي، قسم ماتېده به مخکې او کفاره به څه وروسته. څه کفاره ده؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینانو لره خوراک ورکول. مونږ که په اسانه طریقه ووایو د 10 مسکینانو مطلب دا چې هغه نیم اوږې کم چې مونږ وایو یاره یوه سرسایه، څو یوه سرسایې په مقدار باندې غنم وغیره ورکول. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، د هغې درمیانه خوراک نه چې تاسو خوروئ په خپل اهل و عیال باندې، یعنې نه داسې چې خامخا په تاسو باندې ډېر اعلی لازم شي، نه داسې چې تاسو ډېر ادنا ورکوئ، خو هغه درمیانه خوراک کوم چې تاسو خپل اهل و عیال له ورکوئ نو هغه خوراک به 10 مسکینانو د سبا بیګا ورکوئ. او کسوتهم یا د دې کپړه 10 مسکینانو لره کپړه ورکول، داسې کپړه چې هغه د هغه کم از کم عورت چې دی نو داسې کې پټ کړي.
او تحریر رقبه یا یو غلام آزادولی. دلته کې تحریر رقبتین مطلق ذکر دی. اصول شاشي کې به تاسو وایي زموږ د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه اختلاف دی چې هغه د دې په نورو نظایرو باندې قیاس کوي. هغه فرمایي چې رقبه مطلب مسلمان غلام آزادوي. هم وایي چې کوم ځای مطلق دی هلته کې مطلق او کوم ځای کې چې مقید دی هلته به صحیح مقید وي. دلته کې مطلق ذکر دی تحریر رقبه، لہذا په مطلق کتاب الله من زیادت جایز نه دی. لہذا دلته کې کته هر یو غلام آزاد کو مسلمانو جو صحیح دی او غیر مسلمانو هم سره صحیح دی. فمن لم یجد فصيام 3 ایام، چا چې بیا نه موندو سو دا تیر شوي 3 کارونو کې د یو باندې د طاقت را نغی. فصيام 3 ایام، نو 3 ورځې روجې نیولې. دلته یو بله مسله یاد ساتلو دا چې اکثر خلک وایي د قسم کفاره سره 3 روجې. دا 3 روجې خو اخیرنی حد دی او هغې چا دپاره دی چې په دې اولنو 3 کې په یو باندې هم طاقت نه وي. که په دې 3 کې په یو هم طاقت لرو نو روجې د ده لپاره د قسم کفاره بیا نه ګرځي. ټیک شو، یو خو دغه مسله شوه. بل دلته کې یو اختلاف بیا د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه سره دی چې دلته کې فرمایي فصيام 3 ایام، 3 ورځې روجې دي. نه هغه وایي دا چې په دې کې قید د تتابع نشته، قید د تتابع پکې نشته. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې 3 روجې دي که مسلسلې نیسي او که غیر مسلسلې نیسي. لیکن په دې قطعت کې یو قطعت فصيام 3 ایام متتابعات دی. نو د هغې قرأت په روز سره زموږ د احنافو دا موقف دی چې دا 3 روجې د قسم په کفاره کې چې کوم دي دا په شرط تتابع سره دي. پوهېږئ مسلسل به نیسي. ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم، دا ستاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسم وخورئ. واحفظوا ایمانکم، او تاسو د خپلو قسمونو حفاظت وکئ. نو حفاظت په 2 صورتو شو. یو خو دا شو چې د ماتولو نه یې وساتئ. کله چې هغه داسې یو کار نه چې هغه شریعت خلاف نو بیا د ماتولو نه څه کوئ وساتئ. خو که چېرې هغه داسې چې د هغې هغه بل طرف بهتر وي نو بیا د هغې په ماتولو باندې د کفارې د نه ورکولو نه یې وساتئ. قسم حفاظت بیا په څه طریقې دی چې قسم خو مات کوي خو هسې نه چې کفاره ورنه کوي، نو د کفارې نه ورکولو نه خپل قسمونه څه کوي وساتئ. یعنې کفاره بیا څه کوي ورکوي. ټیک شو، یا مات شو یا د مات خو په دواړو صورتونو کې. کذالک همدغه رنګې یبین الله لکم آیاته، الله بیانوي تاسو ته خپل آیاتونه لکه څنګه چې دلته بیان کړه. لعلکم تشکرون، دپاره دې تاسو شکر باسئ. یعنې ستاسو دپاره ستاسو مشکل اسان کړه او ستاسو دپاره شرعي احکام چې دي هغه بیان کړه چې په کم صورت کې ستاسو دپاره د قسمونو احکام سري کم دي. تاسو به هلته ویلي په 2مه سپاره کې چې قسم په 3 قسمه دی. په څو؟ یمین منعقده، یمین لغو، یمین غموس. یمین لغو خو مونږه د خپل مذهب مطابق داسې وایي چې تېر شوي زمانې په څه کار باندې په دې ګمان باندې قسم خوراک شي، دی دا ګمان کوي چې دا کار به داسې شوی خو هغه داسې شوی نه وي. دې ته وایي یمین لغو. په دې باندې نه کفاره شته او نه پې ګناه شته. د بې احتیاطۍ ګناه شته چې خامخا سړی د الله نوم بار بار اخلي په قسم باندې او دومره تحقیق وته نه وي. دویم دی یمین منعقده. یمین منعقده دغه دی کوم چې په دې آیات کې څه شو د هغې حکم ذکر شو. هغه د راتلونکي زمانې په څه کار باندې د کولو یا د نه کولو قسم خوراک دې ته څه وایي یمین منعقده. د هغې دغه حکم دی کوم چې ذکر شو. یو دی یمین غموس. یمین غموس د تېر شوي زمانې په څه کار باندې قصدن عمدن په دروغه قسم خوراک. قصدن عمدن په څه باندې خوراک؟ په دروغه قسم خوراک. چې یاره په دروغه قسم سړی وخوري چې دته پته وي دا کار داسې نه دی شوی دی وایي شوی دی او کار داسې نه شوی دته پته او بیا دی وایي چې شوی دی. نو دغه ته یمین غموس. په یمین غموس کې هم کفاره نشته. په یمین غموس کې هم څه نشته کفاره نشته او ګناه کبیره کې لوی ګناه دی. سره هسې دروغ ګناه دی. نو بیا چې په قسم سره شي د الله نوم پکې واخیستی شي نه دې نه بیا به لوی ګناه